خوش پیغمبر فرمایی حبب الی من دنیاکم الثلاث الطيب والنساء المنكوحة وجعلت قرة عيني في الصلاة. امتا تو سے په دنیو کې متا درې شیان محبوب دي. خوشبو د نکاح منکوحه شزونه او بالا د مود سترګې سړولای په منځک شدای. دا ملګون تو ساسه په دشزونه پر امیر صاحب جوانه دا خوږه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کولا مخشه فرمایلی دي کنه چې میږ مخ پر اړای تو سم رک دی مخ لا وړه خرج لا روخله. دا خوش پیغمبر فرمای دا حدیث نن زده کوي. حدیث شریف شردری می امیجا په فضایل اعمال شه په تبلیغ نصاب شه دغه وکی ذکر دی. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ وارث دی ونه خطا وداره دا جمع و سوړه و هغه ته یو څاند ورکا دا په خیر تیه شواله غاور تفرمای عثمان روشا تو تا دا و پیدل چې مو دا ونه تا څاند ورکا او ورته چې مو ته پته نشته وجزه د حضور صلی الله علیه وسلم سره پیغام کارونه نبی علیہ السلام ها بالکل د جمی په دا سوړه موسم شه ایوی ونه تر خو وداره دا اونه ته څاند ورکا چې دا پخه تیش و منډای بالکل صفا شه. خوږه پیغمبر مو فرمایل ای سلمان عربای نو سلمان فارسی دا رانای و اجمای و غیر عربی و په دا و پیدل چې دا ونه نامه پخه دی کړ چې یا الله رسول الله زنه پیدل نبی سلام ورته فرمایي چې څوک 15 وخت لمنس کی سراد تمام کوایف او د ګناینه دا صفا شي لکه دا ونه چې د منډای کیم د ونه د پخه نه صفا شي. خوش پیغمبر ایدل منزا یجی پل منزو دا کلا وداره دا سینا و دا سه خوټه دلا لکه د چای چې په یورک شش دی. ال منزا ډیر انتهایی زیات ذکر په قران شه او تر ټوله نه جوتای ذکر چې د یو شر غلای د عادل منزو دی. ال منزا سره ډیر لوی احکام وابسته دي. یو حکم دا دی چې نن سبو بلا تکلف میش په سرتور سر منځنه کی دا جایز دی کنه جایز دی. خوږه پیغمبر معمول دا وای دا و چې لیاو ټوپه په سره ولا لیاو پګړې په سره ولا مینځ وکړو که ضرورت وي ضرورت ته وجنا په سرتور سر د مینځ وکړ مینځ د کیږي هم مکرو دی نه دی ځکه ضرورت دی. پوته شو دا خبره چې سستی دی وي بے پروايي دی وي لاینې دی وي لیا د پوزیشن وي دارن صاحب خالی سرتور سر نه دی په څنګه کې لوس ور سره تیر کی بخي داتا فقها ادغه عمل تا مکروه عمل ویلی دي چې دا عمل مکروه دی چې بلا آزارا کی معمول د سرتور سر در منځ خلک ګرځولای دي. بلا خبره ده چې آیا په جماعت شه په کورسه باندې لکه ډاکټر صاحب مینس کوي یا بار حاجی صاحب مینس کوي مین جایز دی که جایز نه دی. علما لیکلی دي چې په کورسه په هغه صورت شل مین جایز دی چې د تو عذر وي تو تا درد وي تو تا تکلیف وي تو تا مشکلات وي لیالمینس په ویلوړی دی په ویلوړی قادر نه وي په نوستي وکا په سجدا پر کو قادر نه وي متبادل به صورت نه وي فقها صریح لیکلی دي چې په کورسه مین جایز دی. بلا خبره دا چې دا کورسیل ولال منسکوین کې د المین چیر شکو په صف په میان شدا کو په پالوک شدا کو نو فقهای چې د کورسه ولا کې معذور ملګری دي ضرورتمند دي ادا خپل کورسه په سایډ لګوي ادغه واجنا چې بیو په صف کې خلل نو واقع کیږي بیو په صف کې مطلب به ترتیبی نردرمی په صف کې دی خو پلاو ته ویل کدا میجا جون صاحبون چې کورسه په سبج دی په دال منځه جایز صورت او فقها داتا صحیح ترتیب ویلای دی. بل صورت علما دار خسته دی چې نن سبو په منځک شه مش خلق ویني بابا زه خو یې چې باندې کا مهرباني وکړه عمر دې وشت شه. دومره خبره ده چې په منځک شه میجا چې کله منځینه کې ایوره سجدین ارچک شي کارور تعدیل ل ارکان واجب دی خو میش ډیر ویني چې سار دا ځاس ووایي
با سرچک شي چې مو دوی سجدي وکړې کچا داسې لمونځ وکړه دا لمونځ واجب الادا دی وتا فتوا پې لګوه چې دا لمونځ دی ونه شه دا لمونځ ګرځول واجب دي او دا یو نه دوه نه درې نه متعدد ملګري موږ ویني چې په دا صورت شی د لمونځ نه کې چې د رکوع نه چک شي ځینې خلک روټ چکېږي نه ډایرکټ درېږي او ځینې چې چکېږي خالي کې ډېر ګری کو سجدي نه چې تعدیل د ارکان ونه شي یعنی دا سرچک شي کارور نه شي داسې بیا داسې ډول دا لمونځ نه کېږي دا لمونځ موتی دا لمونځ هېڅ حیثیت نشته دی او ورسره الله اکبر کبیر یو بله حکم هدای المنزا بهر کې افدا بیا ویش دی المنزا خوش پیغمبر فرمای صحابه ته تو ته خپل مشکل په المنزا سره حال کې دمره ډېر واقعیات دمره ډېر تذکرات د المنزا دو چې سړی کله کله پکښې ګاډ واړ شي چې زه په کیمه وغږېږه په کیمه باندې خبره وکړه او کیمه پهلویه بیان کړه و نه امت باوجود دیده چې په ایک ارب نه زیاتای د مسلمان تعداد زیاتای شي او ډېر زیات اسباب ورسره دي سوپر پاور جوړ شوي دي خو یې چې امت په یوه بدنصیبي کښې مبتلا دی چې آ سجده هغه لمونځ دی دی نصیب نشه چې د رب د مدد او د نصرت وعده وه پې باندې ای رب د نصرت او د مدد راز او د دغې پرڅټ وه نن امت مسلمه د هغې سجدې نه محروم دی او قرآن یې ذکر کړی دی چې مسلمون تو سے لږ وې په ډېر کافر غالب وې او د مسلمون شان دا دی تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا او مسلمونه ته نن د هغې سجدې نه محروم یې چې په کیمه یې سجدا کښو د زړه درېدېده داسې یوه قادر مطلق سره هم کلام وی چې د دنیا نه متوش وی او په عیش کې کښو بلکل ډیب وی ای مسلمونه یې تو د لوسنن آ سجدا وتلی دو ای تونه آ سجدا چیرې تللی دو چې د رب باوجود دی چې تمام اسباب هشته اربهاوې ته د مسلمانونو تعداد رسېدلی دی خو مسلمان محروم کدی د هغې سجدې نه محروم دی چې د کومې سجدې په لګول د رب نصرت د انسان سره شامل حالو نن نیک خلک نن داسې خلک شته چې مشکل ورته روشي بار بار ذکر کېږي توس د الله مدد غواړې په 2 رکعته صلات یې غواړې سجده ولګې الله پاکې فوراً مدد وکړو الله یې مشکل حل کړو امیش سجده د سجدې په رنګ نشوه پوتې امیش میز د لمونځه په شان آ سکون رنه ورکتی هغه د زړه هغه آرام رنه ورکتی هغه خوښي رنه ورکدو په لمونځه کښې کله ور په سړي لمونځ بوج وي چې کله په سړي باندې لمونځ بوج شي یا چې دا سړی دی بیا په دا وډور شي چې آیا زه خو منافق شوی نه و آیا زه خو ډېر بټکه هوا نه وه زه خو ډېر ګمره شوی نه وه زه نه ورنه خالي د لمونځه نه ځون خلاصوي لمونځه نه ځون خلاصول منا نه دی په لمونځه ځون خلاصول دی چې الله جل شانه اتونه د لمونځه او د یوې سجدې په وجه سره روزي شي الله جل شانه دا مو حشر منځ کوي نه که جوړ کو الله دا تو سے حشر منځ کوي نه که جوړ کی